لړو کول جایز دي او کو ناجایز دي. ګوره کله چې انسان کھیل کی کنه د هغه څه مقاصد وي نو هغه مقاصد کو انسان ته حاصلېږي او هغه مقاصد کو د شریعت په اعتبار سره جایز وي نو ټیک تا کو ناجایز وي نو بیا یو مسلمان سړی به د هغې نه سکی ځان بساتي. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مدا اوریدلی دي چې د یو تیر په وجه باندې به الله جل جلاله درې کسان جنت ته بوځي. دا تیر نه دی، تیر اندازي چې کومه ده، تیر خو پیژنئ کنه خو په جهاد کې د تیر یعنی استعمالېدو. یو هغه کس چې هغه چا چې دا تیر جوړ کړی وي په دې نیت باندې چې ما تبا یعنی د جهاد د لپاره جوړ کړی وي، دا کس په الله جل جلاله جنت ته بوځي. بل کم کس چې دا تیر ولي الله جل جلاله به دیم جنت ته بوځي. او بل هغه کس چې دا تیر د تیرانداز له ورکی څوک چې ولي کنه چې دغه تیر دا بل کس راخلی او دلې ورکی دی به الله جل جلاله جنت ته بوځي. دې باندې ځان پوهه کې چې دا تیراندازي زده کول دا یو کېلم دی او په دې کې هغه مقاصد چې دی هغه حاصلېږي کوم چې شریعت وایي. دې اعتبار سره زه به تاسو ته ووایم چې هغه گیم چې د هغوی څه ناجایز څیز نه وي بذات خود جایز وي. دویم هغه کھیل چې هغه چې دی د هغې دنیوي یا دینی منفعت وي، مثلا جسمانی ورزش په هغې کې انسان ته حاصلېږي، هغه گیم په وجه باندې انسان چې دی هغه ته څه مسایل نه وي. دریم هغه گیم چې دی هغې کې څه د غیر شرعي امور ارتکاب نه وي. څلورم دا چې په انسان په هغه گیم کې دومره غلو نه کي، دومره منهمک پکې نه شي چې دی څه کي د منځونو نه او د دیني امور چې کوم دی د هغې نه دی غافله شي، د الله جل جلاله نه غافله شي. نو کو دا څیزونه پکې نه وي ټیک شو که نه، یعنې د غیر شرعي کوم څیزونه چې دا پکې نه وي فی نفسه دغه کھیل جایز دی. اوس زه به تاسو د لړو خبره وکړم. لړو کې بعض اوقات انسان دا خلک دومره منهمک شي که نه چې مونځ پکې مکثر کړي، الله جل جلاله نه غافله کېږي. د شپې تر څه ټایمه پورې دا خلک لړو کي، نو په خپله جایزه واخلئ. که په دې څیزونو کې ته مبتلا کېږې دا ستا دپاره ناجایز دی. اوس یو سړی دی د دماغو دپاره چې دی د دماغ لږ چلولو دپاره لږ ساعت له لړو کي،